أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. دا مسائل د ډېر وخت راسي په معاشره کې گردش کوي او دې له نومونه بدلیږي. یو زمانه کې یو کپنی راووتله شنل کپنی به ورته وي، بیا بله بیا بله بیا بله. چا وله د مفتیانو نوم ورکه، چا وله د تبلیغیانو نوم ورکه، چا وله د عالمانو نوم ورکه. مانا پرون د دې متعلق یو چا تپوس وکړو چې دا CYT دی که څه بلا دی او b4u دی. نو ما ورته په مختصرو الفاظو کې جواب وکړو چې دا خر هغه دی کته بدله ده. دا ټول چې دې کې دا کوم شرایط د اسرار مولانا لیکلي دي او د هغې نه اغستی دي. څوک چې دې کپنۍ کې کار کوي نو د دې ټولو خلاصه دا ده چې دا سود دی، او د دې ټولو خلاصه دا ده چې دا کاروبار حرام دی. زمونږه په شریعت کې دوه خبرې دي، یو ته مضاربت وي، یو ته مشارکت وي. مضاربت دا وي چې زه 1,00,000 روپۍ راوالما او د اسرار مولانا صاحب له ورکما چې بای ته په دې باندې کاروبار کوا، په دې باندې مثلا غوا میخې اخلا، په دې الوګان ټماټر اخلا، او میاشت 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس به حساب کتاب کو. که څونه ګټه کړې وه نو هغه به نیمو، او که تاوان یې کړی و هغه به نیمو. نو د ټولو نه اولنۍ نکته په دې کې دا ده چې دوی وایي چې تاله به دونه پرسنټ، دونه فیصده منافع درکوي. نو اول خو دې ته منافع ویل نه دي پکار. کله چې پرسنټیج کېښودی شو، تقرر د مخکې نه وشو، په مضاربت او مشارکت کې پرسنټیج نه وي، هغه تاوانم کوي، هغه زیاتیږي هغه کمیږي. تا سره چې کله معامله وکړه د مخکې نه په پرسنټیج باندې، نو د دې بنیاد کې ښودلی شي په سود. په دې بینک کې یو نورې پیسې م ورکوي د زمیندارو ته، ایګریکلچر. هغوی دا شرک دي، هغوی دا شرک دي چې 6 میاشتو پورې به سود نه وي او بیا د هغې نه بعد به سود شروع شي. نه ما ته چا ووایي چې دا خو 6 میاشتو پورې پکې سود نشته، مې تا دستخط په سود کړی دی چې 6 میاشتې پس زه سود ته تیار یم. نو که ته 6 میاشتو نه ته دا پیسې مخکې داخل کړې ته د سود په ګناه کې رالي. دا کپنیانی که په دې کې مولیانو پیسې داخلي کړي دي او کامیانو پکې داخلي کړي، که ښه خلکو پکې داخلي کړي دي او که بدو خلکو پکې داخلي کړي دي. ما ته کې په دا خبره هم را رسېدلې ده چې ما لکه کس ما ته دا خبره کړې چې ستا بعضو موریدانو پکې هم پیسې داخلي کړي. نو مونږ ته نه دي ویلي چې ستاسو ناروا کړي. مونږ موریدانو کې ګیره خریلې شته، نو مونږ ته ویل چې ګیره وخورئ. سرتور سریم پکې شته، نو مونږ ته ویل چې سرتور کوي. خیال کې مراد. نو دا خو دا وایي یو خپله کمزوري ده. نو داسې مه کوو چې د خر په ځای کولال داغوي. یو سړي غلطي وکړه، ما ته یو کس ووي چې د مجلس ته فلانی کس راځي او هغه ښه سړی نه دی. نو ما خدای بنده نو ناښه سړی دی، خو د مجلس په برکت به خدای ښه سړی کي که نه. او چې ناښه دی نو شکر پې وباسه چې دی د مجلس ته راغی، او نه په دې مجلس کې مونږ د ناښهتوب خبرې کوو، د ښهتوب خبرې کوو. دا خبرې کوو چې بل ته خیر ورسیږي. نو دا څومره شرایط چې د مولانا صاحب لیکلي دي دا ټول چې کوم دی ناجایز دي. نو که په دغه کپنو کې چا هم پیسې داخلي کړي نو کنن کیږي نو سبا ته مې پرې دی خپل پیسې تر واخلې
آقا د ډبل شاکار به د سره وکړي دا ستاسو د خپلو پیسو نه تاسو له دا پرسنټیج درکوي نو بس بیا به څه ورځې پس پرسنټیج بند شي خلک به مرک شي زما په دې دغه کې چې کوم دی دوستان دي د ډیرې جولګرام کې نو هغه یو وي ما پکې 15 लाख روپۍ داخلې کړي ښه عالم هم دی ښه پوه هم دی ښه قابل هم دی ښه نیک هم دی بد هم نه دی مړه وی یو میاشت کې 50,000 روپۍ راکړي ما چې دا خو تیار کار دی 2 تنخواګانې مې شوې وی په بله میاشت کې 45 که 47,000 روپۍ راکړي وی په درېیمه میاشت کې 40 یا که نه اوس دا فکر رانه هیر دی خو مطلب دا ده چې داسې کله زیاتې کله کمې دا بیا شو کوله چې ګنې دا پکې مونږ ګټه ډېره وکړه دا مو ګټه کمه وکړه وی ښه وه په څلورمه میاشت باندې سړي سره د پیسو نه غیب شو د هغه د پیسو نه 1.5 लाख روپۍ ده واپس ورکړې نورې یوړې بل کسو وی زما دا خو لا لږې وي وی زما د ماما نه 56 लाख روپۍ یوړې 56 लाख روپۍ تاسو خیال ته راغله هغه پیسې داخلې کړې وي یو میاشت 1 लाख ورکړې بل 1,20,000 ورکړې بله میاشت 1,10,000 ورکړې او په څلورمه میاشت باندې فرو فرار ہونے میں کامیاب دا ټول ډوک پوک دی دا خلک زمونږ د غمه خوب نه ورسي په ګاونډ کې ستا سړی د لږې مړ کېږي بربنډ دی د اختر ورځ پې څنګه تېرېږي او تا سره یو سړی ښه کوي او راپاسي بلکل چې په دې کې هېڅ سوا نه خلئ لږ یې وګټئ خو حلال یې وګټئ دا وایي چې په دغه اکاونټونو کې چا پیسې جمع کړي هغې د 2 کالو نه مخکې نه دا یې بله د ناروا خبره پکې قیمتي راووته خبره 2 کالو پورې هغه پیسې واپس هغې نه ورکوي نو الله ستا د پلار پیسې دي ته نه ورکوي ما پیسې داخلې کړې ما ته اختیار ده چې زه کله راغلم زه ستا په کوټه کې خو نه یم نو چې نه ورکوي نو دی د نارواوالي یو بله وجه راووتله نو بیا به دا اوس ده خو تپوس په بل انداز باندې کړی دی ملګري ښه تپوس یې کړی د دا تپوس کړی چې دا سړی به اوس څه کوي نو که ډېر تاوان یې پکې نه وي نو راودې باسي ما داسې اورېدلي دي چې دوی اول ځل پیسې څونه وخت پس راوباسي 2 میاشتې پس راوباسي نو 20% ډسکاونټ کوي کټ کوي به درنه او که داسې 6 میاشتې پس راوباسي نو بیا ډسکاونټ نه بیا پیسې درنه نه کټ کوي نو که پیسې نه کټ کوي نو راوې باسئ او که نه تاوان درله لږ غونې کوي نو خیر دی ودي کې خو د حرامو نه پې ځان بچ کا او که نه ډېر تاوان کوي او ته یې نشي برداشت کولی نو بیا د هغې نه ښه دا ده چې لږ انتظار ورته وکړه چې کوم پیسې پې تا ته میلاو شي هغه خیراتي که او دا خپلې پیسې ځان سره کېږه